أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نا بیا تاسو ته د یو ډېرې ښایسته قیصې نه دا قیصې ټولې ښایسته دي خو د حضرت موسی علیه السلام قصه نن شروع کیږي چې په قرآن عظیم الشان کې د حضرت موسی علیه السلام ذکر تقریبا 130 دفعه راغلی. موسی علیه السلام دا د عمران سے بچیو او تاسو وګورئ الله پاک قانون او قدرتونو ته وګورئ چې اوس موسی علیه السلام پیدا کیږي او بیا په کم ځای کې لویږي، تربیت یې چرته کیږي؟ د فرعون په کور کې دننه کیږي. نو د موسی علیه السلام واقعه ما تاسو ته اوس شروع کړه چې دا موسی علیه السلام چې کله د پیدا کېده نو فرعون په دغه وخت کې لویه باچایي ځان له جوړه کړې وه، ځان ته د خدایي دعوه هم کړې وه او انا ربکم الاعلی به ځان ته ویل چې زه د ټولو ربونو نه لوی رب یم، داسې خدای ما چې د ټولو نه لوی ما. ولی مال حال ډیر، جیداد ډیر، ټول بنی اسرائیل دا د فرعون تابع و، حتی چې د موسی علیه السلام پلار والد محترم عمران صاحب هغه د هغې سره خادم و او په دغه دلبار کې به ورسره ناستا پاستا یعنی خاص الخاص کس دا عمران و دا یاد ساتئ. اوس د الله په قدرتونو ته وګورئ. موسی علیه السلام چې کله الله پیدا کوي فرعون دغې نه وړاندې خوب لیدلی دی، په خوب کې ګوري چې زما په ملک باندې یو داسې وبا را روانه ده، هغه به د یو هلک د وجې نه راځي، هغه هلک به چې کله پیدا شي زما بچی به تس نشي، زما خدای به تس نشي. ولی کارحان ورته دا خبره کړې وای اے د ملک باچا، اے ځان ته د خدای ویلو والا، اے فرعونای ستا په باچایۍ کې یو داسې هلک را روان دی، یو داسې بچی به پیدا کیږي، ستا خدای به ورسره ټوله ختمیږي. فرعون چې دا خبره واورېدلی نو تمام اوازونه خواره کړی چې کم ځای کې معصومان بچی پیدا کیږي فوراً هغې قتلول پکار دي. نو دی خو د ملک باچاو د خو د خدایي دعوه کړې وه، ټولې خدمتګارو د حکم تابعدارو. بے آوازو کو اے زما قومای، حمان ورسر وزیر دے، وزیر وتوی چی باچا سلامت، اے زمونگ لویا خدایای کچری ته په مونږ باندې دا ماشومان قتلینو دا نسل به ختم شي، هسې نه چې بیا زمونږ خادمانو کې ډیر زیات کمی را نشي. نو فرعون امر کوي، حکم کوي، اے زما قومای یو کال چې ماشومان کیږي هغې ته څه مه وایئ، بل کال چې ماشومان کیږي هغې وجنئ، یو کال پکې وجل کوئ بل کال یې پرېږدئ. فرعون چې دا خبره وکړله په دغه کال باندې هارون علیه السلام حضرت موسی علیه السلام مشر ورور پیدا شولو. 3 کاله وړاندې د موسی علیه السلام نه هارون علیه السلام الله پیدا. کله چې موسی علیه السلام پیدایش زمانه را نږدې شوه، په دغه زمانه کې حکم داسې دی چې تمام معصومان بچي د مور نه پیدا کیږي هغې هلاک کوي. فرعون چې حکم وکړلو
د فرعون د حکم سره حضرت موسی علیہ السلام مور په یره کې شوای، مور بیبي غبراهټ کې شولای. کله چې معصوم بچی پیدا شو 40 دن ته پټ پټ ورسېده، پټ پټ یې لویولو. نو د دې یو خور دی چې د هغې نوم مریم دی، مریم دی. هغه مریم جدا ده چې د عیسی علیه السلام مور ده، او د موسی علیه السلام مریم دا جدا مریم ده. دغه مریم تنور لمبه کړی دی، او تنور لمبه کېدو سره تنور سره خوا کې ولاړه د روټۍ پخوي، تنور نه غرغنډې خیږي. ډېر هیبت واغستله، ډېر خوف واغستله، ډېر یری واغستله. هغه خپل وړوکی معصوم ورور هغې غېږ کې راواغستلو او ګرم تنور تیار تاو کو. د څه وجې نه چې فرعون به اوس زمونږ معصوم ورور هسې نه زمونږ د مور مخکې یا زمونږ مخکې حلالوي، نو دا خو مونږ نشو برداشت کولی. ولې دی ډېر زیات ظالم و، ډېر زیات ظلمونه یې کړي وو، په زرګونو ماشومان یې قتل کړي وو. د میندو مخکې به یې حلالول، د میندو مخکې به یې ماشومان وجل. کله چې مریم د موسی علیه السلام خور بیبي دغه ورکوټی معصوم ورور هغې په غېږ کې واغستو، تنور کې ارتاو کړلو. د رب العالمین قدرتونو ته ګوره. د خپل کلیم موسی علیه السلام په اور کې بندوبست کوي، بل طرف ته د خپل خلیل د ابراهیم علیه السلام په اور کې بندوبست کړی دی. دارنګې د حضرت موسی علیه السلام په اور کې بندوبست کړی دی. فرشتو ته وایي چې په منډه باندې لاړې شئ، زما کلیم زما حضرت پیغمبر موسی علیه السلام خپلې خور بیبي هغه په تنور کې ارتاو کړلو. تنور پې رب ذوالجلال ګلې ګلزار کړلو. ولې بنی من کانا لله کان الله له. څوک چې د الله شي رب ذوالجلال د هغه سره خامخا مدد کوي او مددګار وي. موسی علیه السلام خم سالم په تنور کې پروت دی، 40 ورځو ماشوم بچی دی. خور بیبي چې تنور له راغللی، نو موسی علیه السلام په تنور کې ښه مزېدار په ګلونو کې ناستی دی. ولې بنوي ابراهیم باندې د اور ګلې ګلزار کړو. ابراهیم له په انګار کې موجود دی. څنګه چې ابراهیم علیه السلام الله پاک په اور کې سالم وساتلو. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم. الله پاک ورته آواز کوي، اے اورای په ابراهیم علیه السلام سره یخشا، خو سلامتیا سره یخشا. د قرنګي حکم الله پاک د حضرت موسی علیه السلام دغه تنور اور ته موکړلو چې اے اورای پام کوا، زما کلیم وړوکی معصوم دی، لیکن زما کلیم دی. ما سره به خبرې کوي په کوی تور باندې، ما سره به رازو باز ساتي. زما په پیدا کړی دی، زه اوس پالونکی یما. حضرت موسی علیه السلام د 40 ورځو ماشوم چې کله را بهر شو، مور بیبي او ترکاڼ پسې سوال جواب لیږي. اے ترکاڼ نجارای، زما د دې بچی بندوبست پکار دی، څنګه بندوبست پکار دی؟ اے ما ته ووایه زه څه خدمت وکړمه، یو صندوق ورله جوړ کا، د هغې داسې بندوبست وکړه چې ګیر چاپېره د هغې نه اوبه نه راځي. یعنې داسې صندوق تیار کړئ چې زمونږ د کور مخې ته چې کم نیر چې هغې ته رود نیل ویلی شي، یو ډېر لوی دریاب دی.
پدې کې به واچومای زبد فرعون نخلاص شمای د فرعون د هلاکت نه به زما بچیم خلاص شي رب العالمین کارونو ته ګوره موسی علیه السلام یې صندوق کې بند کړ او په رود نیل کې ور پرېښود هغه رود نیل د فرعون علیه اللعنت کور ته را روان دی هغه صندوقم هغه رود نیل کې را روان دی د فرعون په کور کې ور داخل شولو د فرعون پکور کی د فرعون بی بی دا چې داغې نوم آسیه بی بی دی رب العالمین پہ رحم کړو رب العالمین په ډیر زیات مهربان او الله پاک ول ایمان ور کړو آسیه بی بی هغه بی بی دا چې په ورځ د قیامت باندې باج د ډیرو ښایستو بی بیانو سره د نیکو بی بیانو سره یو به پکې آسیه بی بی مولا اړوي فرعون وګورای چې هغه د خدای دعوه کړې ده بل طرف ته بیبي ته وګوره چې د هغه د رب ذوالجلال سره مینه ده د هغه باندې ایمان راوړی دی عرض می دا کولو چې موسی علیه السلام چې کم وخت کې په دغه فرعون په کور کې داخل شولو معصوم بچی دی ډېر زیات وړوکی دی فرعون حیران شو ای زما بیبي هسې نه چې دا معصوم بچی هغه معصوم وي چې کم کارحانو ماته ویلي وو کم ماته جادوګرو ویلي وو کم ماته هغه منتریانو ویلي وو چې معصوم بچی نه به ستا خدای تس نس کیږي بیبي ورته وی پام کوه کله چې دا معصوم بچی منکر راغی زما لور چې هغه په بدن باندې سپین داغ لرلو د دې خولې مبارکې نه لاړې مبارکې ما راواغستې ډېر پاک دامنه ماشوم دی ډېر ورکوټی ماشوم دی ډېر حسین ماشوم دی هغه لاړو سره زما او ستا لور بلکل الله جوړه کړه یعنی هغه معصومې له الله صحت ورکو زړه کې داسې وی لیکن فرعون ته نه وی چې الله جوړه کړه الله پاک ورله صحت ورکړی دی خو د یرې نه فرعون ځان ته خدای وی نو د هغې د یرې نه وی چې وګوره دومره برکتي معصوم دی دې سره به موږ مینه کوو محبت به کوو پالونکی به موږ او تاسو دواړه ځان جوړ کړو نو دی به زموږ په کور کې لویږي اوس وګورئ د رب العالمین حکمت ته وګورئ دا د اله العالمین موږ او تاسو ته یو پردغه کړی دی یو قصې وړاندې کړله عرض می دا کولو چې دې کې واقعا کې ډېر لوی زیات فلسفه ده یو راز دی یو ډېر لوی عبرت پروت دی اوس وګورئ حق خپله مور به وله پی ورکوي فرعون اعلان وکړو چې دې معصوم له د پیو بندوبست پکار دی ای بیبي چې دا معصوم بچی لویې او ځان سره ساتي نو د پیو دپاره لاړ شه دیانې وګوره نو د الله حکمت ته اوس وګورئ د الله قدرتونو ته وګورئ هغه بیبي چې کومه د موسی علیه السلام خپله سکه مور ده په خپل پیغمبر باندې د بل چا پی نه خوري د خپلې مور پی پې خوري نو هغه مور بیبي چې راله معصوم بچی سینې ته واچولو موسی علیه السلام ډېر په خوشحالۍ سره هغه پی وخوړله نو د پیو پورې واقعه راله د موسی علیه السلام دا واقعه دا لږه اوږده ده نو دا به انشاءالله موږ یو دوه دریو حصو کې کوو ځکه چې بعضې واقعاګانې اوږدې وي تاسو د دې انتظار کوئ انشاءالله بله حصه ډېره زر تاسو ته سبا لکه خیري را روانه ده زما چینل سبسکرایب کوئ او شیر هم کوئ والسلام